نن هر سړی په کور کې لانجې دي، هر سړی په کور کې لانجې. یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل اے ما صحابه په دې تاسو جماعت کې که یو داسې سړی وي چې هغه خپلو خپلوانو سره تعلق ختم کړی وي، تعلق نه ساتي، پاسې له مجلس نه، دومره سخت الفاظ یو نوجوان پاسېدو، لږ ټیم بعد بیا راغی، چا تپوس پې وکړو چې دا ولې؟ وایي څه وخت چې الله محبوب وفرمیل چې پاسئ، نو زه ځکه پاسېدم چې زما یوه ترور وه، هغې سره ما خبرې بند کړې وې، او په کوم مجلس کې چې په کوم کور کې چې قطع تعلق کوونکی سړی وي، هغه مجلس باندې هغه کور باندې الله رحمت نه راورېږي باندې. ځکه مې پاسېدم. یو کس و د خراسان په مکه مکرمه کې ډېر نیک سړی و. یو سړي د سره 10,000 درهمه کېښود، امانت یې کېښود، څه لږ ټیم بعد راغی تپوس یې وکړو سړی مړ شوی دی. چې مړ شوی دی کور والا یې تپوس وکړو چې ما خو ده ته 10,000 درهم ورکړي وو، 10,000 درهم خو کروڑه روپۍ دي، او دا صاحب خو مړ شو، تاسو ته خو بیا څه ویلي نه. کور والا وی چې نه موږ ته خو پته نشته. وایي ښه راغی د مکې مکرمې چې کوم علما ته وایي چې داسې مسله دی، یو سړي له مې روپۍ ورکړې وې، هغه سړي ته چېرته خط پرېښودی نیسې داسې غاښ کړی. وایي ښه داسې وکړه چې لاړ شه او جاه اب زمزم خواته ودرېږه، 3 شپې آواز وکړه، انشاءالله دا سړی به جنتي وي، تا ته به آواز درکړي، خپله نښه به درته وښایي. او که چېرته دی تا ته جواب درنه کړي بیا مونږ خواته راشه. دا سړی لاړو، 3 شپې آواز وکړو آب زمزم مقام خواته، ځکه چې دلته د مؤمنینو ارواح راغونډېږي، د مؤمنینو ارواح آب زمزم په مقام باندې راغونډېږي. یوه شپه بله شپه 3 شپې مسلسل آواز وکړو خو جواب راغی دوی ته. وایي اوس څه وکړه؟ وایي اوس لاړ شه یمن ته. یمن کې یوه د څښا اوبو ناله دی، برهوت نوم یې دی. هغې برهوت نالې خواته چې کوم کسان په جهنم کې دي، که مسلمان وي که کافر وي، د هغوی روحونه راغونډېږي، هلته آواز وکړه، هلته به دی بیا جواب درکړي، چې دلته نشته هلته به جواب درکړي. سړی لاړو، پایله شپه یې چې آواز وکړو جواب یې ورکړو، وایي زه یم. او فلانیا تا ته خو ما قرض درکړو، بلکل امانت دې راکړی او ما سره د امانت شته دی. وایي فلاني ځای کې مې ښخ کړی دی، فلانی فلانی نښی دی، دا ځای زما زوی ته معلوم دی، ته سره بویې زه هغه به یې درته وښایي. وایي صحیح ده. وایي ته خو ډېر نیک، ډېر پارسا وې، ډېر متقي وې، تا نه دا څه کار وشو چې ته جهنمیانو ته راورسېدې؟ وایي بلکل زه نیک وم، نفل به مې کول، تهجد به مې کول، صدقه او خیرات به مې کول، خو زما یوه خپله وه، زما یوه ترور کې ده او هغې سره ما تعلق ختم کړی، نو بس دې قطع تعلق سزا الله ما ته دا راکړه چې زه جهنم ته ولېږم.